الرحیم باب الامر بشفع الاذان و ایتار الاقامہ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم چې بانګ دی دو کلمات ویل شي دو ځله او اقامت دی یو ځل وکړي شي. اذان تاریخ تاسو پرونه اورېدلی و چې کله ټایم داخلي شي نو بیا اذان ورکول پکاري. تر کومه چې ټایم نه داخل وخت نه داخل نو بانګ دی نشي ویلی. فقها لیکي چې که یو سړی یو اذان د وخت نه مخکې ووایي وخت نه داخل او بانګ یې ووایي نو دا بانګ دوباره ویل پکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هغه دا و چې ای به اکثر و بیشتر منځونه په اول ټایم کې کول. زمونږ دې وجې سره دې طریقې سره یا دې سنت سره ډېره نالګي ده د علاقو کې. د سحر بانګ هغه ټایم وویلی شي چې کله سحر داخل شي. صحیح ده. نو پکار دا چې مونځ ورسره هغه شانتې وختي وکړی شي. د ماسپښین ټایم تقریبا په باندې 12 بجې داخلېږي، لیکن د علاقو کې دې خیال نشي ساتلی هغه ځي 1 بجې له بانګ ځي. د مازدیګر ټایم هم وختي دی. بس زمونږ خلک د ماښام د ټایم خیال ساتي او د سبا خطو نور پریوتو سره بانګ وي. دارنګې سهار وختي راختو سره بانګ وي او نور بانګونه د خپلو اوقاتو نه اخوا دېخوا کړي دي. موږ خو نورو څیزونو باندې جنګونه کوو بحثونه کوو، په دې څیز باندې هم بحث پکار دی چې آیا دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دي. مونځ کېدل او نه کېدل جدا مسله ده او د سنت مطابق یو څیز کېدل جدا مسله ده. دا د سنت مطابق نه دي. مثلا په 12 باندې ټایم داخليږي نو پکار دی چې 12 بجې یا زیات نه زیات په کم 1 بجه د ماسپښین مونځ وکړی شي. هغه ځي په کم 2 بجو ته ټول خلک خوشحاله دي. که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت د چا زړه کې څه مقام او مرتبه وي دا به فکرمند شي په دې باب کې. او د چا چې فکر نه وي نو بس روان دي دغه شان وي چلیږي. موږ هم وایو چلیږي صحیح، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه وه دا کومه چې زموږ ده. موږ سهار کې بانګ وختي وایو ټایم باندې څنګه سبا راوخېږي لکه سبا ختلی بانګ وایه او چې نور پرېږدو لکه بانګ وایه. دا غالبا په دې وجه دی رواج مونږ ته دی چې دې سره خلک روژه نیسي او روژه ماتوي. که دا نه وي نو شاید چې دې کار هم خراب شوی وي. یو دغه څیز دی چې بانګ هغه ویل پکار دی چې کله ټایم داخل شي. د ټایم نه وروستو د ټایم نه مخکې بانګ ویل دا جایز نه دی. کله کله موږ دې ځای نه درس نه موځو باروځو نو بانګ راځي پکې. نو سړی حیران شي چې دا څوک دی او دا څه کوي اخر. دا د روافضو طریقه خو کېدی شي، د مسلمانانو او سنیانو طریقه نشي کېدی. بیا ضروري خو نه چې بانګ ناوخته شوی دی نورو خلکو مونځ کړی ته اوس بانګ وایې که نه بس ختم اذان وکړه که نه. سپیکر باندې سره دنیا خبره اوس چې زه دومره غافل ټول قوم چې ناوخته پاڅېدو. دا مناسب حرکت نه دی. سړی خفه شي چې داسې ډټایې سره نورو خلکو مونځ وکړه د چې کوم دی نه اوس بانګ وایه. دا لږ عقل غواړي. دې باندې سړی شرمېږي چې یاره اوده پاتې شي نو ښه دا ده چې اوس بانګ خو بغیر سپیکر نه هم کېږي، لوډ سپیکر نه بغیر بانګ نه ویلی کېږي. اذان چې کله کولی شي نو پکار دا دی چې سړی مؤذن قبلې ته مخ کړي.
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دغه طریقه دا چې قبلې ته مخې دا مونځ نه دی که سړی د قبلې نه اخوا دی خوا شي بل خوا مخکې نو اذان کېږي لیکن د سنت مطابق نه اذان کې عمومي طور خلک غوږونو کې ګوتې ږدي دا دې دپاره ږدي چې زه خپل اواز نه اورم په دې په انسان نفسیاتي اثر کېږي چې زما اواز ګندې کمزور دی خدای نور اواز تیز کړي دا اوس محض د دین یو خبره پاتې شوې ده ورنه د حکمت ختم شوی دی ختم شوی په دې دی چې موږ سپیکر استعمالو خو دا دین یو حکم دی اوس یو طریقه ده مخکې نه رایج ده صحیح ده کم سړی چې بانګ وایي نو هغه له اعوذ بالله یا بسم الله ویل نه دي پکار زمونږ خلک سپیکر کولو کې نو بیا اعوذ بالله بسم الله ته مخکې وایي خلک اوري هغه ثابت نه دی یو عمل چې یو ځای نه ثابت نه هلته مه کوئ ډېر خلک مونږ ګورو چې مونځ ته ودرېږي نو مخکې به اعوذ بالله وایي بیا بسم الله وایي مونځ ته داسې ځونه نه دي ویل پکار مونځ کې دننه اعوذ بالله بسم الله شته دی که تا چې سبحانک اللهم ووایه نه یې پسې څه وایه بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کوم ځای چې ثابت ته نه هلته کې ووایه چې کوم ځای نه ده ثابت هلته مه وایه دا ځان نه مخکې خو د پاکستانی دیوبندیانو په فتاوو کې هم لیکلي دي چې د بانګ نه مخکې نه په زړه کې بسم الله ثابت شته نه جهر سره نه په پټه باندې دا بانګ وایه بس یعنی د دین مزاج دا نه دی کوم چې مونږ جوړ کړی چې بسم الله ویل پکار دي نو هر ځای نه مونږ بسم الله وایو هلته نه دي ویل پکار ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته نه دي ښودلي د بانګ حکم چې کوم تا په واورېدو نه یې کې څه عبدالله بن زید ته یې ته وایه او بلال ته ویل بانګ په چغه ووایه یې ونه اعوذ بالله او نه بسم الله د بانګ نه مخکې دا څیزونه ویل ثابت نه دي چې ثابت نه نو جایز نه دي دې سره خبره خپله ختم شوه څوک چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وي د بانګ نه مخکې د یو ثبوت نشته رسنه دا بدعات دي زموږ د علاقو کې جاری دي بانګ چې سړی وایي نو څنګه به وایي په دې حدیث کې حدیث انس قال ذکر النار والناقوس د سیدنا انس حدیث پای کې ذکر د ناقوس او د نار شته کوم چې په موږ ویلو چې صحابه کرامو آپس کې اختلاف و چټلې به والو بوق به والو یا به اور بلو را بلو نو سیدنا انس حدیث کې هم د هغې ذکر شته او بیا فذکر الیهود والنصارى او دا پکې هم شته چې صحابه کرامو د یهودو او د نصاراو ذکر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر وکړو چې دا خو د هغې د عبادت طریقه دا زموږ نه ده نو بیا فامر بلال ان یشفع الاذان اذان پته چې کله ولګېده حکم معلوم شو نو حکم وکړی شو بلال ته ان یشفع الاذان چې بانګ دوه ځله ووایي بعضې خلک بانګ وایي الله اکبر غلی شي نو بیا وایي الله اکبر بیا غلی شي یعنې څلور ځله پوره کوي خو یو ځل وایي دا یو ځل غلط دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دې ته دوه ځله وایي دا شفع دوه جملې برغول دي اشهد ان لا اله الا الله او بیا اشهد ان لا اله الا الله شفع اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله د دې دواړو جملو کې لږه ساه اخیستی شي خو الله اکبر لومبي چې دوه برغ ووایه بیا حی علی الصلاة حی علی الصلاة بیا حی علی الفلاح حی علی الفلاح بیا که د سحر مونځ وي الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم او که د سحر مونځ نه وي نو بیا به کې الصلاة خیر من النوم نه وایي مونځ غوره دی د خوب نه زمونږ کار الټه دی مونږ وایو نه خوب غوره دی د مونځ نه خوب پکار ده
او بیا الله اکبر او آخر کې یو ځل لا اله الا الله. د دې شفع او وتر تفصیل حدیث کې دغه شوی دی. ځان به نه جوړ جاو دي شفع او وتر یې ویلي دا به داسې کوم دا داسې کوم، نه، تفصیل په نورو احادیثو کې شته دی. د دې رڼا به په دغه حدیث لاندې کولی شي. دلته به ته اوس نه وایې چې دا حي علی الصلاة خو دې پکې دوه ځله ووایي، دا څلور ځله ویل پکارو او دا دوه ځله یو ځای ویل پکارو چې حي علی الصلاة حي علی الصلاة. په ارام کې نه، ټول دین په یو حدیث کې نه. قرآن مجید کې اجمال او تفصیلی او په حدیثو کې اجمال او تفصیلی. دا ځان د کلماتو دا کم الفاظ چې ما ویل نو دا په نورو احادیثو کې موجود دي، لہذا د حدیث وضاحت با دا غیر لاندې کولی شي، دا غیر پرنا کې وکولی شي. نو یوې خدا چې د اذان د پاره دا فرمایل چې دا به شفع کولی شي او اذان با یو ځل کول، اقامت به یو ځل کولی شي. اقامت اکری یو ځل، اقامت هم یو بانګ دی او څنګه چې د بانګ د پاره د یو आवाज़ کوونکی د आवाज़ اوچتېدل ضروری دي، نو دارنګې د اذان کوونکی د आवाज़ پورته کېدل هم ضروری دي. دی به داسې اذان اقامت کوي چې په مسجد کې خلک یې اوري، مسجد کې خلق یې اوري. که د مسجد خلق یې نه اوري نو بیا پکار دا چې دا ذمہ داری بل چاته ورکړی شي چې د هغه آواز اوچت وي. ځکه چې د جماعت خلق خبرول دي دي نه چې مونځ ولاړ ودرېږي، خو چې کله اقامت ویلی شي نو پکار دا چې خلق صفونه برابر کړي. د خلقو طریقه دا د علاقې کې ماته څه سیزونه رالل چې امام راشي بانګ ویلی شوي نو اقامت به تر هغې نه ویلي کېږي تر کومې چې امام نه راغلی او په مصله نه ناست. چې امام په مصله کېني نو بیا اقامت شروع شي. دا د یو خاص طبقې او د یو خاص فرقې طریقه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه داسې نه وه. خو موږ بار بار ویلي دي چې د هغې کور د هغې کمره مسجد سره خوا کې وه، د دې یو دیوال شریک و، یعنی د مسجد نبوي یو دیوال دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور شریک و او دیوال نه بلکې هغه زمانه کې اول خو پرده وه، وروسته بیا دیوال شوی. د هغې طریقه دا وه چې ټایم به څنګه وشو، ټایم به دا و چې سیدنا بلال به وکتل مسلمانان هغه شانتې نه و څنګه چې زمونږ دي. زمونږ مسلمانان خو مانځله نه راځي، دی د مونځ دپاره وخت نه وباسي. جمعې پر ورځ زه ګورم چې کله زه خطبې ته ودرېږم په ولاړې باندې نو هغه وخت خلک راشي. دا به د خپل سمي مونځ دی، د خپل سمي خطبې دي. د صحابه کرامو طریقه دا نه وه، هغوی به د بانګ اورېدو سره مسجد ته تلل. نو چې کله به هغه وکتل چې اکثر ملګري یا ټول ملګري راجمع شوي دي، به دغه ټایم و ګړی خو نه وه که نه چې 6 بجې به مونځ کوو، وخت به داخلېده نه به هغوی د سوري نه معلومو، تنور د رفتار نه به یې معلومو، تنور د پرېوتو نه به یې معلومو. چې کله به وکتل چې صحابه کرام جمع دي نو بلال رضی الله عنه به اقامت مسجد کې شروع کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا تشریف نه راوړی چې اقامت به شروع شو، د دې دپاره چې دا ملګري صفونه برابر کړي. ای به ټول ودرېدل. اوس دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر نه دی، خو به کور و، ممکن ده هغه ته یو داسې کاري چې هغه 2-3 منټه اخلي. دلته ملګري په انتظار ولاړو، ستړي به شو. یو ځل هغه ته لامبلو ضرورت و چې راغله نو ملګري ډېر زیات ستړي شو ولاړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو تر هغې اقامت مه کوئ حتی تروني، تر کومې چې تاسو زه لیدلی نه یم، چې زه راشم او په موسره ودرېږم نو هغې وخت کې بیا اقامت کوئ. نه خلقو دا جوړ کړي چې امام تر کومې مسلې ته نه رسېدلی که نه او ناست نه وي نو تر هغې پورې ته اقامت نشي کولی.
دا خبره نه د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ستړي کوي نه. امام چې نه نو اذان کی اقامت کې دی شي را روان دی هغه ځای کې بس ټیک دا صفونه برابر کې. خو عام چې کما مروج طریقه دا او تواتر سره نقل د ناغدارا چې امام کلا مصلی تر ورسی نو اقامت کول شي دا نه جاري په مصلی کې نه راکې ناسو مسله وکي غلط ده چې ودرېږي نه اقامت ته وکړي شي. نه اقامت اوچت आवाज سره پکار دی ډیره پاج جماعت ګټونو کې کم ځای خلک د چاټول ووري. دې مقصد صرف دغه دی یو اذان دی د خطبه دا دویم بانګ چې کوم ویلی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه بانګ وو کوم ته چې موږ دویم وایو دا اصل لومبنه اذان دی. نو دا په جماعت کې نشو ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بانګونه دا او مسجد بهر. عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د دې بانګ شروعات شو هغه هم د جماعت نه بارو د مانځه ته د درېدو په ټایم کې بعد بار نه قافلې رالی خلق باغې ته متوجه شو مشغول بشو. په دې وجہ سیدنا عثمان رضی الله عنه د صحابه کرامو په موجودګۍ کې د جمعې د دویم بانګ اجرا وکړه. یو بازار هغه بازار کې به دا بانګ ویل کېدو. نو مونږ هغه جماعت ته راوسته جماعت کې مړو منی صف ته بیا د امام خولې کې وایو څه فایده ده خلک ګوري نه سوچم نه کوي دا موږ څه کوو. اگر ته ورته صحیح طریقه خیر دا جي نوې دین دی دا نوې دین نه رستا دا نوې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د جمعې یو اذان و د سیدنا عثمان زمانه کې دوا اذان و لیکن دا دویم اذان دا هم د مسجد نبار په یو بازار کې و چې خلک خبر شي. اذان مقصد دا دی چې ته ذکر وکړه اذان مقصد خلک خبرول. اذان اقامت دیرا پارا اوچت आवाज پکار دی. اقامت کوونکې هغه د پاره حکم ادا کړی دی چې ان یوتر الاقامت اقامت دی یو یو ځلو کی. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دیکھے دے یو یو ځلو کی. الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. البته حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې برغوالی او قد قامت الصلاة الله اکبر لا اله الا الله. اکری اقامت کم ته چې خلک دا لیدي سو منځوي لیدي سو مانګوي دا حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایو تر اقامت. اوس علماء ځان داسې ناجاڼه کړی دی چې یو سړی دغه بانګ ووایي ورته څه وایي بیا ګورې داسې اقامتونه کې لکه دی کې گنجائش دی دواړه ویلی شي. دا د حدیثو نه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ځان له په زور یو فرقه جوړه کړه چې دا جي فرقه دا د حدیث دی څه حدیث نه دی. یو سړی په حدیث عمل کوي نو په دې حدیث کېږي نه. دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کی چوکي نو ټیک گنجائش نه پیدا کوي خلک نه عوام پیدا کوي او نه خواص پیدا کوي. علماء علم سي چې دا کوئی نوې طریقه ده دا نوې خو نه ده او دا صحیح بخاري حدیث ده. حرمینو کې عمل پس ده تاسو حج او عمره وکړئ ډېرو کسانو کاغه نه کړ چې الله یو موریدلی چې هغه څنګه وانګوي څنګه اقامت تکټول به دین دی. دین پاکستان کې مکہ مکرمه کې مدینه منوره کې دین نشته. غلط طریقې سره خلق سنت باندې بحث نه کوي. دغه هم سنت ته او دا هم سنت ته او په دې حکم دی باقاعده چې ان یو تر الاقامت دا صحیح بخاری 603 نمبر حدیث دی. خلکو ته دا ډېر ناشنا لګي دا چې علامت نه دی دا نه د حدیثو کار دی دا د مسلمانانو کار دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. ته دې دا مطلب نه چې دا کم مونږ وایو دا غلط دی دا خبره هم غلطه ده. هغه ثبوت ته راغی او د هغې عملي تواتر سره دا هغه مونږ ته را رسېدل دی. لیکن د دې دا مطلب نه چې د صحیح حدیث ته سړی انکار وکړي
په دواړو عمل کېدی شي. مونږ ډېره موده پورې اکري اقامت صرف دې لپاره ویلی و چې د سنت پرېښودونکي نه شو. یو سړی سنت پرېږدي دی بس وي آخرت کې د سنت تپوس خو به کېږي که نه که نه به کېږي. دا ذهن ځان له مه جوړوئ دا زما مذهب دی او دغه د پلانکي مذهب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع لازم ده چې کله هغه حکم موجود دی نه بېشک ودې ویلی شي. او علما دې ځان په دې پوهېږي چې دا ګناه نه دی، ثابت عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او عوام دې ځان په دې پوهېږي چې دین باندې سړی لیدیس کېږي نه. تا لیدیس لیدلی نه دی یا لیدیس هغه چې تا مسلمان نه ګڼي د سره. دا ځان له خلکو یو ذهن جوړ کړی دی. کم چې اهل حدیث دی بنیادي هغه جدا خلق دی، هغه دې علاقو کې نشته. دا ډېر نرم خلق دی، چې دا کافر مافر نه وي. اختلاف راشي د یو حدیث د وجې نو پکار دا چې سړی هغه اختلاف برداشت کړي. برداشت کړه دا دې څه دی. مونږ یو کال 2 کاله 3 کاله دا ویلی دی، کافي موږ تاسو ته به یادي. بیا چې خلک پوه شو دړه نفرت و. زما مقصد صرف دا وي چې مسلمان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل سره نفرت نه کوي. ځکه یو سړی چې سنت نه نفرت کوي دی مسلمان نه پاتې کېږي. دغه فکر پکار دی چې یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی دا حکم دی به کې اخر د نه کولو څه گنجایش دی. ولې نه کوي یو سړی؟ اصل دی کې دا کم چې مونږ ته معلومه ده، تجربې نه معلومه ده، هغه علمي اختلاف نه دی. هغه صرف دا چې کله مونږ دا قسمه خبرې وچېړو نو یو سړي قیمت ډېر شي. د خپل قیمت بړاولو دپاره دا قسمه اختلافي مسائل خلک میدان ته راوړي. او ملک یو غوغایي چې دا جی حدیث دی او دا اهل بدعت دي او دا پنجپیریان دي او دا شاه منصوریان دي او دا دیوبندیان دي او دا حیاتیان دي او دا مماتیان دي. بس دا جنگ به کوو مونږ، حکومت دی په مونږ بیا سورلي کوي. دې صرف دغه مقصد دی. ونه دې مسایلو کې څه شی داسې نشته دی چې انسان په هغې باندې اتفاق ته نشي رسېدی. یو گنجایش پکې پرېږده بس. زمونږ عمل هغه خپله مونږ تاسو وینئ چې مونږ څنګه کوو. لیکن که یو سړی دغه شانته اقامت وکړي، ما پسې بې شمېره خلکو کړي، خو داسې ځوانان هم شته دی چې هغه اصلتي بیا ګوره داسې ونه کړي. نو دا خبره غلطه ده. بیا ولې داسې ونه کړي؟ یعنی یو شی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل نه ثابت دی، د هغه د قول نه ثابت دی، د هغه مخکې ویلي کېږي. نو ته څه وایې چې بیا داسې ونه کړه، ولې څه چل دی به دی؟ دا دین زما او ستا نه دی، دا د الله او د هغه د رسول دین دی. پکار دا د حدیثونو بیانولو مقصد دا چې تا ته مختلف څیزونه معلوم شي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته یو حکم دا دی، یو دا دی، یو دا دی. په دې کې اصول لایي چې تا په کوم حکم عمل کوې په هغې وکړه بېشک، لیکن بل سړی په بل حکم عمل کوي هغه ولې ته څه وایې؟ دا د اختلاف خبره نه ده. بس ټیک ده، هغه په یو عمل کوي ته په بل باندې عمل کوه، کار روان دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.